مخکې موقع ملاویږي ته یا نه ملاویږي، مخکې به د بدن کې دا طاقت وي یا به نه وي، نو الله به ترې تپوس کوي چې ځواني دې په څه کې زړه کړله، چې د دې موږ تیاری وکړو چې زمونږ ځواني ده، چې ته زمونږ ځواني چې ته په عبثو کې فضولیاتو کې په داسې ځای کې تېر نه شي چې الله ته بیا مختورن ولاړي. او بل تپوس به ترې الله کوي، وایي مال دې څنګه ګټلی و، مال دې څنګه ګټلی و. یعنې زمونږ هر کس هر فرد چې دی بالغ شي نو د ده کوشش دی چې 2 روپۍ وګټم. هر نوجوان داسې به پکې یو نه وي چې هغه وایي بس پرېږدوه مړه خوب به کومه بس کته بره به کېږم هېڅ به م نه کومه. هغه د هر کس سوچ دی وي چې دماغ یې کار کوي، هغه وایي چې 2 روپۍ مې ځان له وګټلې، جیب خرچه مې وشولې، د کور ضروریات مې برابر شولې. نو تا سره د شریعت یو سوال دی چې ستا نه به الله د قیامت په ورځ باندې کوي او هغه به دا وي چې ای بنده وایه که نه دنیا کې دې مزدوري کړې ده، نوکري دې کړې ده، پیسې دې ګټلې دي، تا کور ته آمدن راغلی دی، نو آمدن دې د کوم ځای راغلی دی او څنګه راغلی دی. هر کس په خپل آمدنۍ باندې سوچ وکړو. که چېرې زمونږ په مال کې حرام وي، که چېرې زمونږ په مال کې پردی حق وي، که چېرې زمونږ په مال کې د رشوت پیسې وي، که چېرې زمونږ په مال کې د سود پیسې وي، که چېرې زمونږ په